بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمني رشد وعلمني. فدا مختصر معنی دا پدې کې درې قسمه علوم بیانېږي. درې قسمه علوم به بیانېږي. یو ته ویل کېږي علم المعانی، دویم ته وایي علم البیان، دریم ته وایي علم البدیع. فزمونږ سره چې کومه حصه ده نو بدی کې وصرف منګه علم المعانی وایو، علم البیان او علم البدیع په دویمه حصه کې ده چې هغه تاسو ته کوم استاد وایي ما نجر احمد مولوی صاحب، نو هغه به تاسو ته د علم البیان او د علم البدیع تعریفات اورته وکي. د علم المعانی تعریف، معانی په لغت کې په معنا د مقصود او د مراد سره راځي. معانی په لغت کې په معنا د مقصود او د مراد سره راځي، او په اصطلاح کې هو علم باصول يعرف بها، هو علم باصول يعرف بها احوال اللفظ العربي التي بها يطابق لمقتضى الحال. هغه پر اوس کله تعریف ته نه بنځنیش ده. هو علم باصول يعرف بها احوال اللفظ العربي التي بها يطابق لمقتضى الحال. اشاته لکان ډډې موي مخکې کېره تاسو سره لیکل کاپی ما بنشته کتاب نه دی راوړل. صحیح ده ملمای کنه نه وی راغلی. درې سلو خو مل مستوب پیغمبر علیه السلام ویل لازم نه زبر سمو. صحیح ده ان شاء الله. هو علم باصول يعرف بها احوال اللفظ العربي التي بها يطابق لمقتضى الحال. تاسو په پښتو کې یادول شي هو علم باصول يعرف بها احوال اللفظ العربي التي بها يطابق لمقتضى الحال. اذا د علم ده چې بدی کې داسې اصول بیانېږي يعرف بها چې به جندلېږي د هغه بدل سره احوال اللفظ العربي، دا عربي لفظ احوال، یعنی دا لفظ نه لفظ منګه د عربي څومره الفاظ دي د دې احوال بیانېږي التي بها يطابق لمقتضى الحال، چې د احوال په ذریعه سره دغه علم په ذریعه سره دغه لفظ د مقتضى الحال مطابق کیږي. لکه دا علم المعانی د علم دی چې کومه خبره په کوم وخت په کوم طریقې سره کول غواړي، اسانه خبره ده. کومه خبره په کوم وخت په کوم طریقې سره کول غواړي دا علم المعانی ده. مطلب غم د چا کړه شوی دی او د انسان پلار مړل زوی مړل روري مړل نه ته اب سلاټ شاته به ته غم خبرې کې هغه ته به ته تسلی خبرې کې. دا علم المعانی ده مقتضى الحال مطابق الفاظ براوړي د مقتضى الحال مطابق. د علم المعانی په ذریعہ سره بتا ته پته لګي دی وخت کم الفاظ راوړم خو شو دا شان انسان کرا قادر او حاضر یې وکړه نو ته الله کې دغه خبرې منه کې. ها د انسان پلار مړل او تور ته ویرا په واده کې ډېر زیات فضیلت ده. او کله چې یو زنانه کونډ شي او هغه بل واده وکړي ناغي ته څومره ثواب ملويږي ته په دې باندې بیان شروع کړي او خدای دې تباہ برباد کوي. یو خدای مو پلار مړل ابل مراله مور اوس واده کې بل ځای دا ته ما څنګه کړکه نو دا علم المعانی نه دی ویلي دی بلیغ نه دی نو دا خبره په دغه ټیم کې بچا سره د خلکو لقار وروري. ها او بلیغ دای چې انسان په کوم وخت د کوم خبرې ضرورت په کومه طریقې سره د په هغه طریقه باندې وږي او مخاطب باندې اثر وکي اثر. ها انسان دی وګې شوی دی خو دا خپل حالات جوړ کوي چې خبرو کې چې انسان په اړه وسوي لکه تاسو د باندې سوالګری لري کنه سړي د دې خبرو کې کنه سړو یې ټول زما سره سوي چې ما د لور کړل دې مې سره رخصت نکړل لکه چې هغه خپل الفاظ د مقتضى الحال مطابق کړی دي. ها او چې اوس د الفاظ د مقتضى الحال مطابق نه کوي نو بیا بدل سوچنه ورته لکه اوس ته خپل چوټ بوټ لاټ شو ته ځاله پیسې راو باسه سوال کې د پیسې راو باسه څه پیسې راو باسه سوال کوم
ای سوال کوي خو طریقه راولې ځکه یا غلط نه وي نو هغه طریقه په علم المعانی کې ذکر کیږي وعلم باصول يعرف بها احوال اللفظ العربي التي بها يطابق لمقتضى الحال یاد بشي وای به وزمنه وعلم باصول پکې کوي او کنه وای هو علم باصول يعرف بها احوال اللفظ العربي التي بها يطابق لمقتضى الحال ها يطابق يطابق چې مطابق وي د مقتضى الحال سره دا د علم المعانی تعریف ته په تعریف کوم لغوي معنی ولا مقصود ته ویل کېږي مراد ته ویل کېږي معنی او په اصطلاح کې هو علم دا څه علم دی چې دې په ذریعہ سره پیژندل کېږي د عربي لفظ احوال په دې ځای چې دا مطابق د مقتضى الحال سره موضوع تاسو بل نور علوم کې ویلا چې موضوع څه ته ویل کېږي ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيه دی باندې راغلي عوارض ذاتيونه باس کېږي دا موضوع او موضوع د علم المعانی سره تراکیب البلغاء من حيث انه يطابق لمقتضى الحال تراکیب البلغاء بلغاء د بلیغ جمع ده تراکیب د ترکیب جمع ده یعنی بلغاء یعنی کم بلیغ خلکو چې کمی خبرې کړې دي داغه هغه جوړه داغه هغه جملې داغه هغه ترکیبونه راوړل په دې اعتبار سره چا مطابق د مقتضى الحال سره یعنی مخکینی خلک بلغا چې کم تیر شوی دي فصیح او بلیغ خلک چې کم تیر شوی دي دا هغه جملې راوړل په دې اعتبار سره چې د مقتضى الحال مطابق دا د موضوع ده یعنی په دې علم کې په دې علم المعانی کې برسن आवाज کیږي نو په دې علم المعانی کې بعد بلغا او د تراکیبونه باس کیږي او د بلغا او د تراکیبونه په څه اعتبار سره باس کیږي په دې اعتبار سره چې دا د مقتضى الحال مطابق دي نو موضوع د علم المعانی سره تراکیب البلغاء من حيث انه يطابق من حيث بګه دا کوي چې اوس تراکیب البلغاء ته وي چیرې د بلیغ خلکو ترکیبونه داغي خبرې کول نو سره د قصو د پاره د आवाज نصیحت لپاره د خوشحالي لپاره د خوګان لپاره نه من حيث انه يطابق لمقتضى الحال تراکیب البلغاء من حيث انه يطابق لمقتضى الحال غرض د علم المعانی سره د علم المعانی دا ته ولي وې دې څه مطلب دی غرض سره دې غرض دا دی چې کلام د مقتضى الحال مطابق راوړلو کې د غلطۍ نه بچ کېدل چې یو کلام ته د مقتضى الحال مطابق راوړي په دې کې ته د غلطۍ نه بچ شي د لفظ غلطۍ نه بچ شي کلام د مقتضى الحال مطابق راوړلو کې د غلطۍ نه بچ کېدل دا دې غرض دی یعنی چې دا علم المعانی ته ذکر کړه نو د دې په ذریعہ سره وتا دا پته ولګي چې کوم خبره په کوم وخت کې په کوم طریقې سره سونه کول غواړي اوس یو انسان دی کنه دا هغه سره لکه پیټه اته تل یو پیټه په سر کړه او تور ته چې روړې دی خورشه دا الله او د الله د رسول خبره کیږي تور ته لغوت کړه دا وایي چې خدای دې د الله او د الله د رسول سره غرقه اما د روم رغټ پیټه ده ځانه چمړه ته ما ته راشه ما ته ودرېګا ها پدې کو خدای په کار دی چې تور دې چې ماما جی تاسو سره د پیټه ډېر زیات وخت راشي چې زده نو عالمه د دوه قسم موږ د پیټه وړو او تر سره دې سره خبره ته وکړه دا و چې دا خوري خپل خبره ده زه بس دموم شمه او دې سره د خبر بوم ورم خو دې به خبره نه پويږي او په ځای کې نه مولم نو دا دې علم المعانی مقصد دی چې په دې په ذریعہ سره با د مقتضى الحال مطابق کلام راوړل کې د غلطۍ نه بچ کېدل یو چې سړی علم المعانی ویلي او دې پوي په دې باندې نن ودا پته لګي چې په دې ټیم کې څنګه خبره په کومه طریقې باندې وکړم واښوي باز ټیم کې یو انسان دي چې شهادت بیان لپاسه او دې وس ویني چې خلکو ما دا وکړي خو ده نو هغه بیان دی وګدي 60 منټ 75 منټ بیان وکړي اوس په دې کې دغه دې مونږونو ټیم راغله خلک راغله د مانځه په انتظار دي ونه دې خپل خبره کوي چې اوس ما به څوک بچ کی او دا وګت بیان نو الته کې خو چې سب ما د خلک متاثر کړي دي الته ورته پدې خله کوي او په دې ځل کو ورته خامخا کنسل ویل کې چې لکه دا اوس د مازه ټایم دی خلک دونه راغله خلک وګې شوې دی او چاله په واړه بول ورغلي او څوک چې اخوا دی خوږي چې اوس لارو ورته چې وته ختم ما ته یې قال سه تما ته وګ دی کنه یو بس وګ ملي نو دا علم المعانی باندې پوېږي دا خبرې کوي نو نو دا د علم المعانی مقصد سره کلام د مقتضى الحال مطابق راوړلو کې د غلطۍ نه بچ کېدل هغه پوه شوي نو دا ګور ډېر خپل علم دی خدای علم المعانی
دې ګورځم به دغه نه کوی چې را ګران نه دی او د رواج مطابق علم دی په دې باندې تاسو پوه شئ علم المعانی تعریف سره هو علم او موضوعي سره او غرض سره دا صرف د علم المعانی تعریف موضوع او غرض وشول د علم البيان او د علم البديع به تاسو بیا نظر احمد مولا صاحب د خدای خوشاله کې به تاسو ان شاء الله د علم المعانی تدوین یعنی د علم المعانی څنګه راځم شو نو ټول الاول یو عالم جعفر ابن یحیی برمکی نوم دا غنا جعفر ابن یحیی برمکی 189 بدی کې د وفات شوی د متوفا 189 د ابتدایي اصول ولیکل لیکن هغه ابتدایي اصول چا راځه منکړل او نه مصنف هغه طرف ته راهنمایي کړی دا نو لہذا هغه تر راغلی دي جعفر ابن یحیی برمکی چې په 189 هجری کې وفات شوی دی د علم مطابق اصول ولیکل لیکن هغه اصول هیڅ چې نه دا هم مضبوط کړی نه دي دویم نمبر ابو عثمان عامر ابن محجوب ابو عثمان عامر ابن محجوب حافظ اصفهانی دا دې په مشهور دی خپل نوم یې لګیدل ابو عثمان عامر ابن محبوب اج مشهور دی په حافظ اصفهانی باندې د 255 هجری کې وفات شوی دی چې دته مدون اول د علم المعانی وای یو ټول اول علم المعانی ته جمع کړی دا د په دې علم کې یو کتاب لیکل او دا غینو البیان والتبیین دا کتاب لیکلو او دا څوک ته حافظ اصفهانی ابو عثمان عامر بن محجوب درم د دې فن بلاغت ماهر شیخ عبد القاهر ابن عبد الرحمن الجرجاني شیخ عبد القاهر ابن عبد الرحمن الجرجاني شیخ عبد القاهر ابن عبد الرحمن الجرجاني پیژنې دا کم کې دا ویل کړه ها نحومیر نه لري کړه نحومیر ها فن بلاغت کی دریم نمبر عبد القاهر ابن عبد الرحمن جرجانی د 471 کې وفات شوی دی د بری کې یو کتاب لیکلو دا غینو کتاب الاعجاز او دا ټول مباحث به یو ځای کړو نو لاولنه نو سوکو ابو عثمان عامر ابن محجوب حافظ اصفهانی او د کوم قواعد لیکلو نو هغه ضبط شوی نو دا د چې کوم لیکلو نو هغه البیان والتبیین ا دنه مخکې چې کوم سلام دا غنا جعفر ابن یحیی برمکی هغه نو ضبط شوی او دویم نمبر شیخ عبد القاهر ابن عبد الرحمن الجرجانی چې د پدې کې کتاب لیکلو کتاب الاعجاز دریم نمبر ابو یعقوب یوسف سکاکی چې هغه د دې علم د څه تشریح کړي وا چې علم المعانی درجه کمال ته رسولي وا ابو یعقوب یوسف سکاکی د دې علوم د تشریح کړي وا چې علم المعانی کلام ته رسولي وا لاول جعفر ابن یحیی برمکی قواعد لیکلو خو ضبط شوی نه دي دویم نمبر حافظ اصفهانی کتاب لیکلو البیان والتبیین عبد القاهر جرجانی کتاب لیکلو کتاب الاعجاز ابو یعقوب یوسف سکاکی د دې کتاب دا تشریح کړی و د دې علم چې کمال دې رسولو د دې کې یو کتاب لیکلو مفتاح العلوم خو غټ کتابو خو دا غي قسم ثالث د مفتاح العلوم په فن بلاغت باندې په علم البلاغت باندې مشتمل
الګه امام یعقوب یوسف سکاکی رحمت الله علی د دې چلو کو چې یو کتاب لیکلو دا غینو سو مفتاح العلوم نو دغه مفتاح العلوم کې نور خبرې هم وي او صرف په دې دریم قسم کې علم البلاغت د ذکر کړو صرف په دې دریم قسم کې څه ذکر کړو او په دغه علم البلاغت کې د درې علوم ذکر کړو علم المعانی علم البيان او علم البديع دا ذکر کړو پوه ها دا مفتاح العلوم قسم ثالث دا په سبانه مشتملو په فل بلاغت باندې په علم البلاغت باندې مشهور او پای کې دغه درې علوم دا مفتاح العلوم د چا کتاب دی ابو یعقوب یوسف سکاکی او د دقیق کتاب د دقیق مفتاح العلوم د قسم ثالث دا غي تلخیص چې کوم کله شوی دی نو هغه ته ویل کېږي تلخیص المفتاح څور دی لګي تلخیص المفتاح او د تلخیص المفتاح شرح ته ویل کېږي مختصر المعانی کله تاسو په دې لینک باندې پوه شئ امام ابو یعقوب سکاکی رحمت الله علیه کتاب لیکو سنو مله مفتاح العلوم اب سو قسم باندې مشتملو په دریم قسم کې کوم خبره وا علم البلاغت په دریم فن کې او د دقیق دریم فن داغه تلخیص شو او هغه نوم کې خو له شو سو تلخیص المفتاح او د تلخیص المفتاح شرح چا وکړه مختصر المعانی پوه شئ نو په دې مختصر المعانی کې دا مختصر المعانی نه دا به اصل کې شرح ده مختصر المعانی په اصل کې شرح ده د تلخیص المفتاح د څه شرح ده او تلخیص المفتاح د څه شرح ده د مفتاح العلوم دا قسم ثالث د مفتاح العلوم د سو دا خبره به تاسو یادې کړه ځکه چې به بار بار ودا دا کې په کتاب کې خود ما کتاب نه راوړل حکم چې دا زاړه کې دابونه نو پای کې په دې کرخه پر راغلي کرخه لږه غونډه کرخه نو دغه تلخیص المفتاح عبارت او بیا اخوا چې په علاوه کې 2-3 صفحې اخوا راځي او بیا چې دا نور چې کم دی کرخه نه علاوه چې کم دي دغه مختصر المعانی دا دا مختصر المعانی په خپل باندې شرح ده صدا د تلخیص المفتاح او تلخیص المفتاح دغه المعانی کوله وکا بدای کې کتابونه پراته دي په خابه په دې رابعه کې چې کله دروس البلاغه ویل شو نو آی به بیا دغه تلخیص المفتاح ترنده بوله کېده یعنی دې هغه متن دي نه په ټول ویل کېدو دغه دبل دروازه کوله په خانه دا قراواله کتابونه دا واړه دا نری کتابونه دي بره دغه سره دغه تلخیص المفتاح دی وایي ویلو بیا دا نو وخت لکه او څه ضرورت ورته نشته او په دې کې لکه دغه خبرې نه دي دا ټول د مختصر معنی دغه کتاب شرح ده او کېده دا مختصر معنی دغه کتاب شرح ده لکه تاسو پوه شئ به معنی ها نو اوس موږ دې کوو چې تلخیص المفتاح مبارک به وي چې د مصنف څوک دی او دا څوک د دې تلخیص المفتاح مصنف نوم دی محمد کنیت دی ابو عبد الله لقب دی ابو المعانی معالی ابو المعالی جلال الدین دایم لقب دی او قاضی القضات دایم لقب دی نوم محمد دی نوم محمد کنیت ابو عبد الله لقب لقب کی درې خبرې دي ابو المعالی جلال الدین قاضی القضات د پلار نوم دی عبد الرحمن مبره نوم دی شو ابو عبد الله محمد بن عبد الرحمن جلال الدین د قزوین خار کې پیدا شوی دی نه قزوینی ویل کېږي قزوین کې مسلکن شافعیو د بازو بنیز باندې 560 هجری کې او د بازو بنیز باندې 566 کې پیدا شوی دی صحیح ولا او با 736 کې وفات شوی دی 566 کې یا 560 کې پیدا شوی دی
او په 736 کې وفات شوی دی. دا خو عام خبرې دي. یعنی نوم محمد دی، کنیت ابو عبد الله دی، لقب ابو المعالی جلال الدین او قاضي القضات د پلار نوم عبدالرحمن دی. مسلکن شافعی دی، 660 666 کې پیدا شوی دی او په 15 جمادی الاولی په 736 کې وفات شوی دی. د دې نه علاوه نور خبرې د مبارکه لکه دا خو ټول علما یو شان دي چې په د ومه صدې مشهور عالم او ډوپاله باندې په دغه ذهانت الله پاک خضرو او مجیدیت کو به اولنې علوم د خپل کې د عالمانو نازل کو او د لوی دغه لپاره بیا د اطراف د لاړو ول د فقه او د علوم حاصل کړل. د فقه د فراغت نو وروسته د روم په اطرافو کې د قاضي مقرر شو او په دغه وخت کې د عمر د 20 سال نه هم کمو. سوخ دا لګو بیا د مشق لاړو او لګي په علومو کې مهارت حاصل کو او د هغه زمانه چې کوم مشهور علماء کرامو دا غونه حدیث د سند حاصل او لګي خطیب مقرر شو. د دینه بعد د دینو د هغه شام کې قاضي مقرر شو، قاضي القضات مقرر شو او په دغه قضا په زمانه کې په دغه باندې فعالیت راغی او دا غینه جو بس د وفات شو. نو د دې علامه سکاکی د مفتاح العلوم د قسم ثالث تلخیص یو سره شرح اولی کلام مختصر کوغه شاهد تلخیص المفتاح وي. لیکن دغه تلخیص المفتاح چې دولی کنده د حد نه زیات جننده کچش ولا یعنی ډیره زیاته مختصر شونه. د دې وجنه د یو بل کتاب ولیکو او هغه نوم ورکو ایضاح نوم ورکو او دغه ایضاح چې کنه دا د مخکینی متن د بار شرح و پوه شئ. دلګي ومنګه د تلخیص المفتاح موږ څنګه پیژنو؟ یعنی یا خو بری بشرا کتابونو کې ازګي سور کړه او یا بری نور کتابونو کې پای باندې کرخ راغله دا کرخه چې د تلخیص المفتاح ده پوه شئ. او دا نور شرح چې دا نو دغه تسویل لګي مختصر المعانی صورت وای. مختصر المعانی چې چالي کړی دا د مصنف نوم دی مسعود لقب له سعد الدین د والد صاحب نوم دی عمر خپل نوم دی مسعود او سعد الدین لقب دی او بل لقب قاضي فخر الدین دی. دا نیکه نوم عبد الله دی او د نیکه لقب برهان الدین دی. په 722 هجری کې 722 هجری کې په تفتزان نوم خار کې پیدا شو. په تفتزان چې دا د خراسان یو شهر دی. په تفتزان کې پیدا شو دیو نورتا تفتزانی وای. علامه سعد الدین تفتزانی نوم مسعود ابن عمر دی. مسعود ابن عمر ها 722 نوم دی مسعود د پلان نوم دی عمر لقب دی سعد الدین او تفتزان کې پیدا شوی. تفتزانی ورته وي د خراسان خار دی. په 722 کې علامه سعد الدین تفتزانی د ابتدایي حالت کې دادی چې د ډیر زیات کمزور او پلاوړ کې او ډیر زیات غبیو سبق ورته نه یادېدو. خدا وا چې مهنت او کوشش به مسلسل کړو. خپل مهنت به نه پرې خو کوشش به نه پرې خو او هر ټیم به سره کتابو نور الکانو با لبو لاړل گیم نه بلاړل او دی په خپل سبق تنه سونه به ماجګری وته نو ول ټیم کوته نیو پیرا د نه خپل سبق مبقوي نو پرې یو کس راغ ورته تا یو کس ناری وای راشه دې والا کله بینه کوم خپل سبق کوم دیم پیرا بس بیا راغی د بیا لاړو بدرای پیرا باندې ورته چې لګا ته حضور صلی الله علیه وسلم جننده आवाज کوي سره شګنه دې په منډه باندې لاړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی کې ورته چې ماته د درې پیری اوسو کو ته قران نه دې ما خاله دا ولې ته نه راتلی جوړ ورته وی چې کوم سبق زو ته ماته سبق نه زوتی کې خپل فریاد ورته کو چې لکه غبی ما او ځین کې مې خبره نه کینی او د دې وجه نه لکه زمون نور ملګری وسلار شیله بولا خو زه چې نن نه سم خپل سبقونه زوته ما نو مس ما وی چې ما د ملګری ما ته لګولو بسي نو دې وجه نه لکه زه لا نه رانغلم دا باندې دا شو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې تل خپل کله کولاو چې خپل ورته کولاو نو خپل لاړې مبارکي د دې لاړو ته ورغله. بس دغه خبره و چې کله را پاسې دا حالت لنده بدل او بالکل لکه
د دې لاول دی کنه د کم استاد علامه عز الدین رحمت الله علیه دا په حلقه کې دا په درس کې د غبي سړی نه او چې کله د سهار لاړو او د خپل استاد ته پوښتنه شروع کړل او هغه شروع کړل جواب دی یا سعد انك اليوم غيرك ما مزا چې بورون ته څنګه وینه نه کښنه نه تعالی چې شوی دی نو ورته دا خبر وکړه اوس پاک ټایم باندې پټکیو او د فارغ او په 16 سال په عمر کې دا یو شرح لیکلی و زنجانی ورته په صرف کې د 16 سال په عمر کې لیکلی نور کتابونه لکه مطول لیکل مطول دا مختصر دی او هغه مطول دی د مختصر دی نو چې مطول بل خدای خبر چې څنګه وي او تلویح دغه یو کتاب توضیح تلویح چې دی دغه تلویح لیکل دی شرح العقائد دا کتاب لیکل دی په دې بل درجه کې به تاسو ان شاء الله او تهذیب المنطق د لیکل دی پوه شئ او په 792 هجری کې 22 محرم 792 کې د جندا وفات شوی دی او د وفات هم د سیدغه را لګنه چې لکه دا چې کله دا د تلخیص المفتاح د اشاره ولي کله مختصر معنی او مطول نو لکه د بادشاہ ډیر زیات خوښ شول او د بادشاہ په خپل خلکو کې دا کو شامل کو نو دا د مخت جمعوي علامه سید شریف جرجانی رحمت الله علیه عبد القاهر جرجانی نو دا سره اوبم د بادشاہ خپلتلو او د مون د بادشاہ خپلتلو نو دیو بل سره لکه په دې لاندې باندې چر راغله په خبره دي نو دا غي دوی نه بادشاہ چې دا دوه مناظره وکړي چې لکه څه خبر نو مناظره په دوه خبر باندې یو دا خبره چې غصه دا جذبه انتقام باعث وي او بل خبره دا و چې د انتقام چې سړی عقل د جذبې د غصې د وجې نه یعنی د غصې جو د انتقام اخلي بل چې غصې جو د دغه کوي انتقام اخلي نو په دې ډول باندې د مناظره شروع شو یا دا اولئک علی هدى من ربهم په دې خبره باندې چې لکه دا کوم استعاره ده یو ویلا استعاره تبعیه او بل وی استعاره تمثیلیه ده نو لکه په دې باندې د علامه جرجانی او د علامه تفتزانی د دې مناظره شروع شو خو د علامه جرجانی چالاکو جدا په خبرو کې ځان خلاص کو او کم چې هغه جج مقرر شو هغه هم دا غډل وکړه جو دې په دې باندې خفه شو دا هغه افغان ورته هټ ټیکو شو په دغه 792 هجری کې بیا وفات شو عمر شو صحیح شو نه